عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريرہ صاحب نے روایت تی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس شیء من الانسان الا یبلا، صحیح ده، الا عظم واحد، چې انسان مړ شي قبر کې دفن کړي شي کنار شی پکې ختم شي اوریږي زړه بشي ورسته بشي ختم بشي سوا د یو ډوکی نه وهو عجب الذنب درسته کونه بوکی سدي کنه د ډوکی عجب الذنب تل شي کنه دا خصوصي ډوکی کنه دینه خو سړی بر پڅولې شي کنه ټول دړ بم دینه رودريږي دوباره بیا اصل زائد دا به خدای پاک محفوظ ساتي کنه هم دینه د انسان ولا پیدائش وغیرہ شی ترکیب به دوباره بیا پاندې غبن کیږي ومنه يركب الخلق هم دینه سړی ولا ترکیب کیږي یوم القیامه سیده. عثماني غنی رضی الله تعالی عنہ په باری کې رغلی دی دا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیته، چې په حضرت عثمانین سی کله یو قبر باندې ودرې دوکانه یا تیرې دل به دومره ډیر به وژړې دو چې د ګیره مبارکه به لنده شه فقیل لتذكر الجنه تذكر الجنه والنار ولا تبكي يبل لحيته كنا تبل يبل بل يبل يلشكنا حتى يبل له خدای چې او ته چا بوی کنه چې تذكر الجنه والنار کله کله د جنت جهنم ذکر کیږي ولا تبكي وتبكي من هذا غون نه جاړي دومره لکه دومره دین لکه څومره د قبر مرحله نه جاړي. قال نو فرمیل چې تاسو ځان پوي کې خبر ده د چین رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر علی السلام فرمیل ان القبر اول منازل الاخره، قبر د اخرت ته منازلونه اول منزل دی، اوله پوړی ده، اوله مرحله ده، اول پړاو دی. په اول پړاو کې پیل شولې په اولې ګنټې کې د کار خراب شو کنه وختي وبسلې هلته چا کار د پاره اټینګ دومره غرمنی هلته دی اوکې شروع کو چې یار نشم کولی نه ته به د 10 بجې چې ګرمي شي بیا څه کار وکړي بیا چې د 1 بجې سره دي شي بیا خلاو سره کولی نه شي وي که نه مشکلې مرحلې ورسته څومره سي مخته نه ده شی ته د قبر ښه اوله مرحله ده که نه دا اوله مرحله د دې کې چې ته پیل شي مخته ټولې دروازې دې بند شوي که نه دي خو دا معنی چې اولې دروازې نه دې څوک پرې نه دی روان یو ځای ته نو نورې دروازې به دله څه خلاصې کي تا ده بیا خو نو وتلی نه شي که نه کامیابېږي نه پکې هلته یې ودرولې دروازې دله کوله کړې واپس یې راواستولې تېنه چې ته ته اجازت نشته ځکه چې د قبر سي د اول منزل دی فإن نجا منهم فما بعد ایسر من که سړی په دې کې نجات وموندي که نه خدای پاک یې عذاب نه محفوظه کي نو وروسته بیا ټول منازل ول اسان شي ولم ینجو منهم فما بعد اشد منه که به دین نجات نه وموندو که نه اشد منه صحیح ده چې وروسته څومره منازل دي که نه بیا ټول دینه سخت دي. قال مختی چې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام فرمیلی چې ما رأیت منظر قط الا والقبر افظع منه، چې ما یې داسې منظر نه دی کتلی چې د قبر نه زیات خوفناک قبر ولا منظر ټول نه زیات خوفناک زیات فظیع دی زیات سړی پکې هول او خطرې او یره کې غورځي دومره لویه یره کې وغورځي که نه او دومره به حیبت کې راشي هر څه به تېنه ګډوډ شي صحیح ده خلک څه وایي چې ورې د ربانې حیبت راشي که نه وار پار به دې خطا شي هلته دې بیا وار پار خطا کوي. پیغمبر صلی حدیث دی چې ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل صالح فی قبره، چې د مړه قبر ته خواسې ځي که نه وړلی به شي قبر کې به آخر دفن کېږي چا ته نه خلاصی نشته نه هلته کې بیا خبره دا وي چې فیجلس الرجل الصالح فی قبر غیر فزع ولا مشغوف، که نیک کس وي په قبر کې کینی خو بغیر د خوف نه او بغیر د څه استراب نه استراب حالت کې به نه وي ښه شغف چیش تیر شي استراب تیر شي که نه زړه غم به نه یې څه درد کې به نه یې څه هیجان ویجان کې به نه راځي یا داسې به نه وي چې سره سیمګې کې وغورځي. ثم یقال له فیما کنت چرته وي ته څه حالات یې تېرولی ونه تپوس شي فیقول کنت فی الاسلام ما د اسلام مطابق ژوند تېرو فیقال له ما هذا الرجل د سړی پېژني فیقول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر علیه السلام دی جاءنا بالبینات من عند الله
دی خو خدای طرف نه موږ ته ډېر واضح دلایل راوړي وو فصدقناه موږ یې تصدیق کړی وو فیقال له هل رأیت الله خدای پاک دې چېرته کتلی و ژوند کې چې ته وایې چې الله منمه فیقول ما ینبغي لاحد ان یرى الله څوک کې داسې کېدلی شي چې خدای پاک وګوري دنیا کې خو د خدای کتل نشته آخرت کې به مسلمانان ګوري فیفرج له فرج قبل النار دې دپاره جهنم ته به یو کړکۍ کلاو کړل شي فینظر الیها یحتم بعضها بعضا چې کله جهنم طرف ته وګوري که نه د اور به یو بل کې داسې دنه کېږي او یو بل به داسې پرې کوي د ډېرې ګرمایش نه فیقال له ته ویلی شي چې انظر الی ما وقاک الله وګوره دې ته چې دي نه خدای پاک وساتلی نه دې سره به د جنت یا قدر زیات شي مخته قدر ولا بیا زیاتی ګوره ثم یفرج له فرجه قبل الجنه یو جنت طرف ته کړکۍ کولاو کړي شي فینظر الی زهرتها وما فیه په جنت کې دا حسن او په جنت کې دغه رونق او دغه خوندونه او دغه مزې او دغه خوبصورتیانې ښکلیوالې چې وګوري که نه فیقال تیر شي څه هذا مقعدک اصل ځای خو دې دا دی ویقال له علی الیقین وتل شي څه علی الیقین كنت وعلیه مت وعلیه تبعث ان شاء الله تعالی چې ته په یقین باندې دې ژوند تیر کړی دی که نه او په یقین باندې مړ شې ایمان یقین دی په خدای که نه او په همدې یقین باندې انشاءالله راپاڅېږي وجلس الرجل السوء چې کله بد انسان راپاڅولی شي په قبر فزعا مشغوفا دومره به ګابرا به وي که نه چې هر څه به ترېنه خطا وي فیقال له فیما كنت چېرته یو څه حالت تي وو څه شی دې کول دنیا کې فیقول لا ادري ما ته خو څه پته نه لري زه د کم ځای ته راوستلی شم ځینې ځای کې سړی خوب نه څه راپاڅېږي که نه چې زه د کم ځای کې نه کوم ځای کې نه خپل به ټکي پروت یې هلکه دماغو دې کار پرېښي دی یی خالو ته که نه نو د شی ته به دا اریان پریان پاتې شي هر څه به ترېنه وار پار خطی فیقال له ما هذا الرجل د سړی پېژنې دا عظیم شخصیت پیژنې فیقول سمیتو الناس یقولون قولا فقلت خلکو به خبرې کولې ما بس خبرې کولې څه به وي ما به مغه به ما وي امعا جوړ شوي ما سیم بلا ومه څه خورکیا کلونه خو بس خلکو څه خبرې کولې ما به ما کولې کم طرف ته چې خلک تلو زه به ورسره تلمه هیه کچې وله خبره وه فیفرج له قبل الجنه جنت طرف ته کړکۍ وله کولاو کړی شي فینظر الی زهرتها وما فیها د جنت حسن او د جنت زیبایش او د دې وله حسن رونق مونک ته چې کله وګوري چې کله یې سړی په د غم کې که نه چې دې له ښه منظر وښیي ښه شیان ولښیي بیا په غم کې واچي دا بیا ډېر خفه وي که نه لکه سرکړی وله وښیي که نه هر شي وله وښیي دلته یې راولې دسترخوان ته څنګه کیني راپاڅي چې تا ته نه پاره نه دي بیا هلته ورته ښه کلک سابه کېږدی سره د کلکې پیاسي څومره به خفه شي ما سره ظلم وشو وګوره ټول کسان ته زه به ټک ته نه باسې د مونږ څه ښکارو دله سره سړي دله نه ښکالو که څه یایي که نه در شی ته لکه بله ورځ پروګرام یې کړی بیا ورکې ښه کسان خو دغه ته ښه شیانو ته کېنو د نور نه سته شورجو ته بیا غوسه کېږي نه که څه هلته د بیټک نه راوبسلو راودې فرې وو او د نور کسانو ته څه نه وایي دا د ملکانو نه کېنولي نه دې ته چې کله ښه شیان وروخیلی شي هغه نه بعد به جهنم ورله قرار کړی شي که نه نه دې ته به ډېر افسوس ودرېږي فیقال له انظر الی ما صرف الله عنک دینه خدای پاک ته لرې کړې لاړې دا تا ته نه میلیږي ثم یفرج له فرجه قبل النار به جهنم طرف ته کړکۍ وله کولاو کړی شي فینظر الیها یحتم بعضها بعضا چې وله وګوري که نه د اور به یو بل کې داسې دنه کېږي فیقال له هذا مقعدک دا د اصل ځای دی علی شک کنته شک کې د ژوند تېر کړی دی اوسه پرې څه پته نشي څه دې کول وعلیه مت یا مت په همدې باندې مرګ رالو که نه په شک کې د وخت تېر کړو شک کې مړ شوي نو پاتې در کې څه دي وعلیه تبعث انشاءالله تعالی په همدې حالت کې به راپاڅېږي هر څه به د نه هېر